أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سورة سجدة آية باللسم انما یؤمنو یقینا ایمان لري بآیاتنا الذین زمونږ په آیتونو باندې هغه کسان اذا ذکروا بها چې کله یاداش ورکړي شي هغې ته په دې باندې خروا سجدا هغې ورپرېوځي سجده کوونکي وسبحوا تسبیح وایي بحمد ربهم د خپل رب د حمد سره وهم لا یستکبرون نو حال دا دی چې دوی لویي نه کوي د منکرینو د حال نه پس د هغې د حال د بیان نه پس اوس د مؤمنانو حال بیاني د فرق پیدا کولو دپاره او په دې کې بشارت هم دی مؤمنانو ته او دې کې درې احوال د مؤمنانو بیان شوي دي د اندامونو عمل بیان شوی دی چې هغه سجده ده د ژبې عمل په دې کې بیان شوی چې هغه تسبیح او حمد دی د زړه عمل په دې کې ذکر شوی دی چې هغه تکبر نه کول دي دا د مؤمن بالقرآن علامات دي چې قرآن مني ایمان پې لري دا دغه صفات او نښې دي انما یؤمنو بآیاتنا یقین ایمان لري زموږ په آیتونو مؤمن خو هغه دی الذین اذا ذکروا بها کله چې نصیحت ورکړی شي دې ته په دې آیتونو باندې امام طبري وایي زموږ آیتونه او زموږ حجج او دلایل او آیات د دې کتابونو دا خو نه مني مګر هغه قوم چې کله هغې نصیحت ورکړی شي په دې واعظ ورکړی شي عذاب نه ته وایي ارې بیان ورته وکړې که نه وروستو یې نښه بیاني امام قرطبي وایي چې دې آیت کې تسلي د نبي وسلم له چې دا خلک د خپل کفر د محبت د وجې پتا ایمان نه لري ایمان نه وروړي ایمان خو هغه خلک پتا په قرآن باندې وروړي چې قرآن کې تدبر کې د دې نصیحت اخلي او خو هغه خلک دی چې قرآن ته ولوستي شي نو خروا سجدا ورپرېوځي عاجزي کوونکي سجده کوونکي طبري خروا ورپرېوځي لله الله ته ورپرېوځي وي سجدا لوجوههم تذللا له خپل سرونه کته کی تندې ولګوي عجزي کوونکي الله ته دغه عظمت مني دغه شان مني دغه د عبودیت اقرار کوي ابن جوزی وی خروا سجدا سقطوا على وجوههم ساجدين خپل مخونو باندې ورپرېوځي او سجده کوونکي د دې آیت یو بل قسم تفسیر مفسرین لیکي هغه وی انما یؤمن بفرائضنا من الصلوات الخمس زمونږ پنځه وخته مونځونه خو هغه خلک مني ایمان پې لري چې کله هغې ته په اذان او اقامت سره دا مونځ ور یاد کړی شي نو مونځ راځي او سجدې کوي الله ته بیا مونځ کوي نه خروا سجدا دی نه مراد سجود دی اکثر علما هم دا وایي امام قرطبي وایي د الله د عظمت د وجې د هغه د آیتونو د عظمت د وجې د هغه د عذاب د یېرې د وجې سجده کوي د دې نه سجدې والا آیت باندې سجده کول مراد نه دی ګوره چې سجدې والا آیت راشي نه سجده کوي هغه په خپل دی واجب دی جدا خبره ده خو دلته کې نهایت تضرع ډېر زیاته عاجزي او تضرع سره ډېر زیاته تضرع او عاجزۍ د تعبیر سجده ویلي دي عام حالات هم په دې کې اشاره چې ډېر عاجز وي او سجدې نه دا مراد دی چې د الله احکام مني د قرآن تابعداري کې دي ته انقیاد کوي امام رازی لیکي سجدن یعنی انقادت اعضاؤه له اندامونه دې ته عاجز شي چې هغه قرآن او تصوی نه په اندامونو هغه شانتي کوي وسبحوا بحمد ربهم و تسبیح وایي د خپل رب د حمد سره د الله تسبیح وي په سجدو کې د هغه د حمد سره امام طبري وایي هغه پاک ثابتي براعت د هغه بیاني د هغې نه چې کافر الله له وایي هغه ته کم نسبت کې د شریک او د اولاد او د انداد او د ښځې دی د هغې نه پاکوي سمرقندي وی الله یادوي دغه د حکم مطابق
وذکر الله عز وجل بأمره. امام قرطبی خلطو التسبیح بالحمد، دی تسبیح د حمد سره ګډ وډ وایي. نزهوه وحمدوه، الله نزاحت او حمد بیانی. ندی په خپل سجدو کې وایي سبحان الله وبحمده، سبحان ربی الاعلی وبحمده، دا وایي. د مشرکانو د ویناو نسبتون الله پاکي. سفیان ثوری به چې معنی دا ده وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا ای صلوا حمدا لربهم، منذ کی د خپل رب د حمد د پاره، د حمد د وجه. امام رازی وی تسبیح او تحمید کوي ان خپل جبه په دې باندې خوځي، لسانی عبادت ته. او څنګه بتنزیه عن الشرک، هغه د شرک نه پاکي. وسبحوا بحمد ربهم، هغه پاکی دا غسنه به دا وی چې دغه د شان سره نه خای لایق ندي، لکه د بعث نه دغه عجز دغه نه پاکی چې نه هغه دوباره بعث کولی شي، خلق پاسولی شي. حمد وای د خپل رب، حامدین له شکرا علی وفقهم للاسلام واتاهم الهدى. حمد وینکی داغه شکر ادا کوي په دې چې ګوره توفیق دی د اسلام ورکو. بحمد ربهم. ابن کثیر وی چې د الله حکم ته غوږ دی او اطاعوه قولا وفعلا، او د الله حکم داغه اطاعت کی قولا او فعلا، هغه شانتی وای او هغه شانتی کوي. د جبه دیږي قولا ته اشاره ده، هغه ونی کی فعلا ته اشاره ده چې فعلا هم داسي کی عجز شي. خر سجدا افعال کې عاجزی ده، الله حکم ته عجز ده. اپ جواب باندې ذکر تا واطاعوه قولا وهم لا یستكبرون، او دا مؤمنان دی تکبر نه کوي. ښا مؤمن سړی کې تکبر نه وي. وهم لا یستكبرون، هغه تکبر نه کوي، لوی نه کوي، ځان لوی نه ګڼي، ځان باجز ګڼي. ښا دا د مؤمن بالقرآن صفت ده. هغه دا کار نه کوي تو وری وي، خو تکبر نه کوي د سجدې کولو نه او د تسبیح نه، پوز نه چونی په تذلل نه ول استقامت نه. الله ته ځان عاجز ګڼي، د دینه تکبر نه کوي، د الله لوی مني. سمرقندی وهم لا یستكبرون عن السجود كفعل الكفار، دا مؤمنان د سجدو نه انکار نه کوي، تکبر نه کوي، لکه څنګه چې کافر کوي. امام رازی وی ومن کان قلبه خاشعا، د مؤمن زړه یریدون کی ولایت تکبر او پدې کې تکبر ناراضي. ومن لا یستكبر عن عبادته فهو المؤمن حقا، اسو کې تکبر نه کوي کنه د الله د عبادت نه، هغه صحیح مؤمن دی. امام تو بری وی چې ان هذه الايه، دا آیت چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو. دغه چې د مانده ټیم شنو خلک د مانده منافقانو وتل، نو هم لا یستكبرون راغی تکبر نه کوي، مونږ کوي. امام قرطبی تکبر نه کوي دغه د عبادت نه، څنګه چې مکی والو د سجدې کول نه تکبر کړو، الله ته به سجده نه کوله. د ایمان کول نه، د ایمان وروړو نه تکبر نه کوي، دغه د اطاعت نه تکبر نه کوي. امام بیزاوی وی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى لروي بیرتوي پډړوي، جنوبهم د دې اړخونه د املاګانې طرفونه باړي، عن المضاجع د بسترونه د بیډونونه، يدعون ربهم رابلی خپل رب دعاګانې کې دا غنا خوفا وطمعا، ير کون کی او تما کون کی. ومما رزقناهم وباید دا غنا چې موږ دی لور کړی دی، ينفقون خرج کی د الله په لار کې. تیر شي آیت کې د مؤمنانو د ورځې حال بیان شو، چې د ورځې دا کوي. د آیت کې د شپې حال بیان نه کیږي، د شپې سګي د شپې عبادت کوي. ها دغه نور درې احوال بیان شوي دي. خلاصه کې ما ویلو جذبه تفسیر کې واضح کوم دا د خپل بسترې نه لري والے دلته کې سلکو درره کې یو صفت هغه کم لیکل دي، اسانو کلام پورا راغستري. درې احوال دلته بیان شوي دي د خپل بسترې نه لري والے. دویم دا چې لري دې نو سګي رب نه دعا وغواړي، تاش ته او دغه سیګریټ ته دغه نو سيزونو ته نه دی ناسته، فلم ته خپل رب نه دعا وغواړي. ټول بدني عبادت چې د شپې کې نه به دعا کې داخل دي. سبحانك اللهم اجمع دعا ده، الحمدلله هم دعا ده، رکوع سجده ټول دعاګانې دي.
دریم صفت دا بیان که چې انفاق فی سبیل الله کې عبادت مالیه ټول پای کې داخل دي کار قسم دي تتجافا جنوبهم عن المضاجع تتجافا لروي پډړوي بیرتوي تتنحا لروي ډډې شاګانې املاګانې د کسانو دا کوم چې ذکر شو مخکې چې د الله آیتونه مني مخکې آیت کې چې صفت ذکر شو دغه کسانو شاګانې پډړوي عن المضاجع د بسترونه په کم چې دي سمولي دی ودکیږي نه دی ولاړ ویني غم پډړوي داغه نه بیرتوي تتجافا تتفاعل من الجفا والجفاء النبو نغدل پورته کېدل ندی خوب پریخي ډډه لګول پریخي ولې مونږ کې مشغوله وي کنه دې کې بیا ډېر اقوال خلکو پیش کړی دي امام طبري ټول لیکلي اخر کې دا وایي چې دیم لاګانې بسترونه لري وي په عبادت کې په دعا کې په خوف او تمه سره مشغول وي د شپې صحیح تفسیر وی په دې کې دا دی خوب سره دی جفا کی جفا ها خوب سره بے وفائی کی کنه جفا کوي کنه وفا او جفا خلق باغ ټیم کې ودی او دی بیرته کړي قیام الليل کی امام ابن کثیر لگی یعنی بذالک قیام اللیل کی تہجد کی خوب پریخ دے کٹ کے نوڑی روڑی انس اکرمہ محمد بن المنکدر ابو حازم قتادہ اغی هو صلاة بین العشاءین دا دو ماخامونو دو ماخام موتن میانس کی چکم مون دی چاوی دا مراد دے انس وی چه هو انتظار صلاة العتمہ ابن جریر نقل کرده دے دا د ماهوتن د مونځ انتظار دی دوحاوی هو صلاة العشاء فی جماعت و صلاة الغداة فی جماعت د ماهوتن مونځ جمع سره کول او د سار مونځ جمع سره کول مقاتل وی دا هغه انصارو بارک راغلی دی دغه کورونه جماعت نه لري نو مغرب مونځ به وکړو کنه نه بدل د ماهوتن پورې جماعت کې مناستو ال د بناستو انتظار به کوه نو زمون کور ته بدل دناسو ډېر شاندار خلک دي خلک غب لزیل د ناس نه څوک لامبوي لزی پمتا ټول دل د ناس دي یو نسبت د قول نبی سلام تکړه ما ته سند نه معلوم رکعات فی الليل خیر من 1000 رکعات فی النهار یو رکعت د شپې کول دا غوړې دروازه د ضرور رکعاتونو نه سمرقندی لیکلي دي سند نه دی لیکلي بل یو سند سره د یو روایت لیکلی ابو الله سمرقندی دا حدیثو کې کمزور دی خلک به قیامت پر یو میدان کې ډاک کې جمع کړي شي आवाज بدی دی او سړی ووري فیض محمد داعی وین قدهم البصر بیا به आवाज وکړي شي دا به وي چې په پته ولګي خلکو ته چې نن د چا به عزت کولی شي نو به وی چې کم دی خلک چې د الله حمد به وي پار حال کې نپا بس لوګون ته خلک وي هغه به جنت ته به حساب کتاب ویلل شي بیا به आवाज وکړي شي چې کم دی خلک چاغي تجارت او دکانداري غټه وټه الله ذکر نه نو وړولې بایو تجارتونو نپا بس یا کسان هغه ډېر لګي جنت ته به حساب ویلل شي بیا به आवाज وکړي چې کم دی خلک چې تتجافا جنوبهم عن المضاجع چې داغي شاګانې طرفونه د کټونو د بسترونو د بیډونو په مون نه بلریو نی پاسه غي پابسه غي ډېر لګ به جنت ته به حساب لاړ شي بیا به خلکو باره کې حکم وکړي سره به حساب شروع شي سمرقندی دا روایت لیکل دي حدیث سند موصلی لیکل دي تحقیق پکار دي سمرقندی ته تجافا جنوب من المضاجع يصلون بالليل ويقومون عن فرشهم اور بنک د شپې منځونه کوي او د بسترونه دغه نه لري وي ها تتجافا ترتفع والمضاجع جمع مضجع تتجافا اوشتوي بروي پورتوي لروي مضاجع جمع د مضجع ده وهو الموضع الذي يلتجع عليه مضجع د مضاجع واحد ده او هغه ده ویل شي يلتجع عليه جاغبان خلق سمولي مضاجع جمع مضجع وهي مواضع النوم د خوب ځای ته ویلی شي سړی چې بیډه وي سملی عبدالله بن رواحه د باره کې یو شعر هم دی وفینا رسول الله یتلو کتابه مونږ کې د الله رسول له او د الله کتاب لولي
اذا انشق معروف من الصبح ساطع یبیت یجافی جنبه عن فراشه هغه شپه تیری ملا یې دغه نه لرې وي اذا استسقت بالمشرکین المضاجع کله چې مشرکانو باندې بسترې درنې شوي وي نه دی د بسترې نه ډېر لرې وي زمونږ داسې پیغمبر دی ښه تجافي ویلی شي په بره طرف کې چې ته لرې وې د بستر نه ډډې نه والې زجاج رمانی وي التجافي التنحي الى جهة فوقه د پاس طرف نه چې ته لرې وې ته جنوبهم جمع د جمع ده د الله د ذکر د پاره دی بیرته وي ښه مانځه د پاره دی بیرته وي نشپې جمهور علما جمهور مفسرین وی چې د شپې نفل د نه مراد دی ښه اکثر دغه وي او الله دغه مدح کوي ښه د قرطبی قال والجمهور من المفسرين وعليه اکثر الناس التنفل بالليل د نه مراد دی وهو الذي فيه المدح او په دې کې بیا ډیر آیتونه دي خپه دي کې پدې کې ډېر حدیث دی بیا پدې قیام الليل باره کې تا د زوی معاذ ته وی چې د خیر دروازې ته ونه خما وی ولې نه الصوم جنہ روزه ډال دې وصدقوا صدقات تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار دا ګناونه ختمي سوځي صدقه لکه څنګه چې وبور مړ کوي او شپې سړی چې د شپې په میانس کې خېټه کې مونږ کوي کنه میانس کې دا د خیر دروازه ده بیا د آیت لستو تتجافا جنوبهم عن المضاجع ابو داود طیالسی خپل مسند کې نقل کړي او ترمذی وی چې حدیث حسن صحیح بهر کې د شپې دي چې يدعون ربهم خوفا وطمعا دعا غواړي د خپل رب نه دوی خوفا وطمعا په ير په تمام د رب نه دعا کوي خدای شپې د بوتانو د قبرونو نه غواړي د رب نه به غواړي امام تو بری وی چې د رب نه دعا غواړي تمه دغه د عفو تمه چې دی ما بخي تمه دغه د تفضل وی دغه د رحمت او دغه د مغفرت پتا ما باندې وی یره د سنوي سمرقندی من عذابه دغه د عذاب نه یریږي دعا کوون کی ودا سے حال کې چې یریږي دغه نه ګوره ښا عذاب نه یریږي چې الله عذاب را نه کی هر حال کې د الله دعا غواړي خوف او مطمع سوک داسي وي خدا عینا چا حال ویل دي منصوب علی الحال ویل دي چاوي چې نوې صفت ده چې شپه او ورځ هر وخت الله نه غواړي او مما رزقناهم ينفقون نو باید هغه نه چې موږ دی ورکړي دي خرج کړي د الله په لار کې ينفقون توبري فی سبیل الله ويودون منه حقوق الله الذي اوجبها عليهم فيه دی د الله په لار کې هغه مال خرج کړي بازي چې موږ دی ورکړي حقونه د الله د غنه دا کې چې موږ په دې لازم کړی دي مال نه حق ادا کړه پلار باندې خرج وکړه مور کا بچو کا پزانو کا خپل مال نه صدقه ورکړي یا صدقه نفلی خیراتی خرچ کړي فرض زکات هم سوګي مراد ده امام بیزاوی چې خرج کړي هغه فی وجوه الخير د خیر خېګړې فلاحي کارونو کې خرج کړي وګوره کم نه ضرورت تل تو لګوا فيجمعون امام ابن كثير بين فعل القربات اللازمه والمتعديه ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه د نزدېکت کارونه لازمی متعدی ټول کی څه ډایرک اند ډایرک کی او صدا غیان متعدی دغه ته جمع رسون کی دي ناغم کوي او د ټول مشر او سردار او د فخر په دنیا او آخرت کې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی چې هغه انفاق هم کوي هغه تهجد هم د شپې کولو نبی عبد الله بن رواحه هغه شیرونه راوړي کوم چې ما وختي وې د بګي یو شعر بیا اضافه کړل چې اران الهدى بعد العما فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع مونږ ته د هدایت لارو غلا کله چې موږ ژوند لاندو مونږ پاغه باندې یقین کو زموږ ژوند پاغه باندې یقین کې د چې ویل نه مونږ دا وایو دا کېدون کړي مستند احمد کی حدیث ده ابن مسعود نے نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل عجب ربنا من رجلین زمون رب رضا دے داغه دوه کسانو نه هغه سړی چې هغه خپل صادره او خپل برستنه پریخي خپل چاپیر چل کې هغه مانځ ته ولاړوي خپل کوروالا او خپل گاونډیانو بیٹھک اجره پریخي وي فیقول ربنا ایا ملائکتی
زمونږ رب وایي ای ملایکو انظروا وګورئ د ما دې بنده ته وګورئ وګوره بستره او دغه څیزونه قربان کړي د هر څه زما د مونځ دپاره او زما د شوق نه هر څه پرېښي دي وشفقة مما عندي زما د عذاب نه په یاره سره او دې بل سړي ته وی وګورئ د ما په لار کې وي جنګېږي الله د رضا دپاره بهر کیف دیکھا نورم تفصیلی احادیث ته دی اوږدو تفصیلی احادیث دی په دې کې او وخت چې ما ووایي چې صوم جنه و صدق تطفئ الخطیه په دې کې اضافه مغه رستو نقل کړی ده چې ما دا داسې څیز وښایه چې زه په هغې باندې وي د اور نه بچ یم هغه ته یې ویې چې ګوره دا ژبه نبي سلم ژبه ونیسله کف علیک هذا فقلت یا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به ولې موږ په هغه خبرو هم نه وایو چې موږ په دې ژبه باندې کومه خبره کوو ویاو که نه خلک خو به پړ مخې د دې د لاسه غورځېږي د ژبو د لو د لاسه چې په ژبه یې کم لو کړی دی ابن کثیر دا روایتونه لیکلي دي چې په ژبه باندې کم لو کړی د خلکو د عزت سنن ترمذي نسائی ابن ماجه دا نقل کړي دي او ترمذي چې حسن صحیح تا ته د خیر کارونه هم هغه درې خبرې په دې حدیث کې هم دي هغه دا دي الصوم جنه وصدق تكفر الخطیه وقيام العبد في جوف الليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس نشته ده هیڅ یو نفس ته پته هیڅ یو نفس خبر نه دی ما اخفي لهم حقیقت دا هغې چې پټ ساتلی شوي دي دپاره من قرة اعین یخوای د سترګو جزاء بما كانوا يعملون دا بدله د هغې عملونو چې دی کول شب بیداریو اور قربانیو کا صله تصور سے بالاتر دی چې شپې رونولې قربانۍ د الله دپاره ورکولې مال یې قربانو وختونه یې قربانولو آرام او خوب یې قربانو د الله نه اظهارو د هغه د عبادت نه د هغې داسې صله به الله درکوي چې ستا په وهم و ګمان کې به هم نه د پټ کار کو نه الله وله ګوره پټ څیز یې ښه دی ښه پټ عمل یې کو که نه الله وله پټه بدله یې ښې چې دې ته خبر هم نه دی بشارت اخروي دی ښه د مخکې اسبابو د وجې د مخکې صفاتو د وجې په چا کې چې دغه صفات راله د هغه دپاره دا زیری او دا بدله ده کوم چې مؤمن بالقرآن دی د هغه صفات دی چې په دې مزین شي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم نه پته نشته دی هیڅ یو نفس ته پته نشته دی ما د هغه څه اخفي لهم چې پټ ساتلی شوي دي دپاره امام طبري وي هیڅ یو نفس چې کوم دی ځي نفس سا والا چې دی هغه ته پته نشته دی چې الله د دې خلکو دپاره دا مخکې چې وصفونه په دې دوه آیتونو کې ذکر کړه د هغې دپاره الله سب تیار کړي دي سې پټ ساتلي دي اخفي لهم ما عد لهم سمرقندي وي هیچا ته یې پته نشته نه فرښتې ته پته شته دی لا ملک مقرب ولا نبی مرسل نه پیغمبر ته پته شته او نه فرښتو ته پته شته ملک مقرب ته پته نشته چې الله تعالی څومره هغه دربار ته نږدې وي چې دوی الله پاک څه تیار کړي دي او څه وله پټ ساتلي دي من قرة اعین اخفی لهم پسې لږ تفصیل کې من قرة اعین ځکه چې لکه پټې ساتلي څه لرګې دی لخته ده والټه ګول سزا نه من قرة اعین د سترګو یخوالی هغه سکون چې به دې ته میلاویږي هغه مزې هغه جنتونه پر ورځ د قیامت چې الله دې ته پټ ساتلي دي دې سترګو ته په هغې باندې قرارې میلاویږي یخوالی میلاویږي هغه ثوابونه دي په جنت کې هغه د نفس خوشحالي ده ابو هریره رضی الله عنه حدیث نقل دی فرمایي چې نبی اسلام فرمایل هغه وی چې الله فرمایي حدیث قدسی دی چې ما د خپلو نیکانو بندگانو لپاره داسې څه تیار کړي ما لا عین رات چې سترګو نه دی لیدلي ولا اذن سمعت او نه غوږونه اورېدلي دي غوږونو ورته تر اوسه نه دي اورېدلي د آدم علیه السلام نه وایي تر اوسه ولا خطر علی قلب بشر نو د انسان په زړه کې هغه تیر شوي دي ناول خلک لیکي دا د خلکو خیالات دي ښه خو داسې خیال له چا نه دی پیدا شوی اکثر دا څومره چې فلمونه او دغه جوړېږي دا هم خیالاتي فرضي خبرې که نه خو دغسې خیال ګوره الله پاک چاله نه دی ورکړی لا نه دی پیدا دی خو چې کشمیر ته وګوري جنت نظیر که نه ته خبر یې جنت نظیر نه دی بس هسې لغوي طور به جنتي
هغه جنت خو نه دی کنه. جزاء بما كانوا يعملون، دا بدله دا هغه سوچ دی کول، بدله دا هغه عملونو په وجه چې دی کول، ثواب دی د عملونو، هغه عملونو چې دی دنیا کې کول. عمل باندې بدله ملاویږي. خام عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. دا آیت دا غیر دلیل دی کنه. جزو جزان به دا وی بدله ور کولی شي دی له بدله ور کول باغې مولو نه وای چې دی کول، یا کوم بدله چې دی لپاره پټه ساتل شوی ده کنه، دا غیر ډېر لوی شان دی، هغه دی د عملونو د وجه به د ملاویږي. ابن کثیر وی چې ګورا هیڅ څوک نه پوهیږي فلا يعلم احد عظمت ما اخفى الله لهم في الجنات من نعيم المقيم. اس څوک د هغه نعمتونو د لذاتو په عظمت باندې نه دی خبر چې الله پاک دې لپاره پټ ساتلی دي. هغه مزه د هغې نه څوک واقف نه دي، نه چې د اخبار راغېستلی دي، نه چې د میډیا راغېستي، نه څوک خبر نه دي. ګورئ وی دا ولې لما اخفوا اعمالهم اخفى الله لهم من الثواب، ځکه چې دې خپل نیک اعمال پټ ساتل، نه الله پاک دې لپاره هغه ثواب هم پټ ساتلی. جزاء وفاقه دی که نه، بدله موافق د دې د عمل. فإن الجزاء من جنس العمل. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. افمن کان فاسقا، آیا هغه څوک چې هغه مؤمنا مؤمن وي، الله مني، رسول مني، کتابونه مني، قیامت مني، مؤمن دی. کمن کان فاسقا، پشان د هغه چا کیدی شي د چا دی چې نافرمان وي. تا ته هم دا یو شان دي؟ نه، ته به غیر ته فیصله کې زه د سمه فیصله کوم. لا یستوون، دواړه برابر نشي کېدی. دا د الله په برابر خو نه دي، تاسو خو دواړه یو شان کړي دي. دویم باب د آخر صورت پورې وځي. صورت دعوه په دې کې بیانېږي چې مؤمن او کافر ګوره برابر نه دي. ګوره یاد وساته، ګوره تقابل د اهل ایمان او د اهل کفر کې. مخکې آیت کې چې کومه خبره وشوه که نه، د هغې دلیل دلته پیش کړي چې د مؤمن له الله پاک دا بدلې ولې ورکوي، کافر دی ولې نه ورکوي. کافر له ځکه نه ورکوي چې کافر خو کافر دی. کله چې بیان حال المجرم والمؤمن، مخکې حال د مجرم او د مؤمن واضح شه که نه، نو هوښیار ته وایي چې آیا دواړه فرقې برابر دي. هوښیار نه تپوس کړي دا دواړه ډلې برابر دي، نه په خپل ورته بیان کړي چې نه دواړه برابر نه دي، او د هغې لږ تفصیل کوي. د نه برابر وایي تفصیل ورته کوي چې برابر ولې نه دي. تفصیل دا دی. افمن کان مؤمنا، آیا هغه څوک چې مؤمن وي، کمن کان فاسقا، دی بشان د هغه چا چې کافر وي. هغه کافر چې الله نه مني، د الله تکذیب کې، دغه وعد او وعید جنت او جهنم نه مني، دغه اوامر او نواهی نه مني، دغه حکمونه نه مني. آیا دی بشان د هغې مؤمن کېدی چې هغه الله مني، دغه وعد وعید جنت او جهنم مني، دغه احکام او اوامر او نواهی مني. دا دواړه یو شان دي. لا یستوون، نه چرې دا یو شان نه دي د الله په نزد، دا برابر نه دي. کلا لا یستوون عند الله، تبری وي چرم نه، دا بالکل برابر نه دي د الله په نزد. کافر د مؤمن برابر نه دی. لا یستوون د الله په نزد باندې په فضل او کرم کې دا برابر نه دي. سمرقندی وي. امام قرطبی لیس المؤمن کالفاسق، مؤمن د فاسق غونته نه دی. ګوره مؤمن په عزت کې دا کافر نه بره دی. امام بیضاوی وي دا دواړه ګوره برابر نه دي. ثواب هم د زیات دی، د مرتبه هم زیاته ده. بعد خلک دا وایي چې د آیت سیدنا علی او د ولید بن عقبه باره کې راغلی دی، طبري ذکر سره لیکلی دی. خدا واقعه تفصیلا بیا سمرقندي نقل کړی او زاد المسیر. د دواړو منځ کې څه خبره چالو شوه، روانه شوه. عقبه بن ابي معيط مشهور کافر دی، مشر سړی. ابو طالب علی کشر الګو سیدنا علی رضی الله عنه. نو ولید علی دوی ته په څه باندې د مانو چې په څه باندې فخر کې، زه خو ستانه ډېر مشر یم، عمر مې زیات دی، زه ستانه ډېر فصیح اللسان یم، ما له ډېره عربي راځي، ژبه مې فصیحه ده، او زه ډېر زورور یم، فوج کې هم ډېر زیات طاقتور یم چې زه یم که نه، د لسو تنو برابر یم، ته کمزوری سړی. سیدنا علی ورته وایي چې اوس کو غلی شه سړیا، ته فاسق یې مړه. نو دا آیت نازل شو افمن کان مؤمن کمن کان فاسقا لا یستوون. دا ابن جوزیم دا روایت لیکلی، سمرقندیم لیکلی، خدا منکر دی.
دیکھ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلا آغاز ضعیف تھے، کمزور راوی تھے. مومن فاسق نه دی، آیت کې مراد کافر دی. ښا یاد ساته. دویم قول پدې کې دا دویم شان نزول باره کې دا عمر بن خطاب او د ابو جهل باره کې راغلی، شریک وی دا خبره کړي. نور هغه نمخ موږ سند نه معلوم. بعد خلکو دلته دا ویل چې کوم ذمي وي، ذمي د مؤمنانو علاقه کې د مسلمانانی اسلامي ملک یو کافر پاتې کیږي ټیکس ورکی ذمي نه. آیا یو مؤمن چې دی قتل کی ولګي، مؤمن ولګي دا ذمي قتل کی نه، آیا دا مؤمن به قصاص کولی شي دغه په بدل کې کنه؟ دې آیت کې بعض علما وی چې نه بشي، ولې دا برابر نه دي، نه بشي قصاص کولی وي. ښا دلته قرطبي لیکلي نه بشي قصاص کولی. نو صحیح خبره دا چې دا خو د ثواب کې دا نه دی برابر، په قصاص کې خدا برابر دی. ورسه ارادا نفی المساوات ها هنا فی الاخره فی الثواب. دلته خو آیت کې دغه مراد دی، دا غو نه ویلې وفي الدنيا في العداله ونحن حملنا على عمومه وهو صح الا دليل يخصه. بهر کیف هغه فقهي سيزونه دي. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. د رستو آیت د دې تفسیر قرآن بالقرآن سشته ده. قرآن کې ډېر داسې آیتونه دي چې هغه دې تفسیر کوي. سورۃ جاسیہ 21 آیت. ام حسب الذين اجتروا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا کسان چې ګناونه کسب کړی دي دی موږ د مؤمنانو په شانتي کوو، د دې ژوند عمر کو برابرۍ کته برابر دا خوري غلطه فیصله دا قرآن وای. سورۃ الصاد کی 28 آیت کې ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. آیا ایمان والا عمل صالح والا موږ د مفسدانو په شانتي کو؟ ام نجعل المتقین کالفجار. آیا متقیان د فجارو غونته کو؟ نه نه دي. سورۃ الحشر کی ولایت استوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. جہنم والا و جنت والا برابر نه دي. اصحاب الجنت هم الفائزون. وبل تاسو وقت افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما الذين امنوا ورچا کسان دي چې ایمان راوړل دي عمل صالحات او نیک عملونه کړی دي فلهم جنات المأوى دي لپاره جنتونه دي جنتونه نو سیدو تیار مل مستیا ده جنات المأوى تو سیدو د پارا جنتونه دي نزلن تیار مل مستیا ده بما كانوا يعملون په سبب د هغه عملونو چې دي کول. دا عدم مساوات تفصیل ته کوي، دا برابر نه دي خپلوږي، داغه تفصیل ته کوي. ښه یو آیت کې د مؤمنانو حال بلکې پسې د کافرو. دلته اول مؤمنانو لا بشارت ورکړي، مؤمنانو حال بیانې داغه له بشارت ورکړي. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات هر چا کسان دي چې ایمان راوړل الله تصدیق کړي رسول کړي د دې په اوامرو باندې عمل نه کړی دي، د قران اقرار کړي د رسول اقرار کړي حدیث مني. فلهم جنات المأوى دي د پارا جنتونه دي دوسه دو زينا مأوا ټکانه کنا. والذین آووا ونصروا آووا ایوا مأوا ټکانه. تبری بساتین المساکن باغونو کې کورونه دي هغه چې دی آخرت کې پای کې پاتې کېږي کې پناه اخلي. یاوی الیه المؤمنون مؤمنان پای کې پناه اخلي. ستوک داسې موشي ارواح د شهدا پای کې پناه اخلي. دې کې د دواړو فریقانو د آیت کې او پسې بل آیت کې د دواړو ډلو د قراری ذکر کې مقر
چې دی به کم دی پاتې کېږي مؤمن او کافر به کم دی پاتې کېږي. دا دواړه برابر نه دي. اور اوبه څنګه یو شان دي؟ فللمؤمنین جنات الماوا، مؤمنان دپاره جنات الماوا دی. او یؤون الی الجنات، یا جنتونو کې به دی پناه اخلي. نه جناتو نسبت او شو مأوا ته. امام بیضاوی وی جنت اصل منزل دی، اصل ټکانه جنت ته ګوره. دنیا خو د تیرودو لار ده، خدمیږي به، ټکانه اصل جنت ته زموږ. نزلا بما کانوا یعملون، نزلا دا ورکړه ده، دا رزق دی، دا میلمستیا ده، دا ضیافت دی، دا کرامت دی. دا ټولې معنی طبري کړي، سمرقندي، قرطبي، ابن کثیر. رزق ته دا ورکړه د الله طرفه. نزل فی اللغت هو الرزق، سمرقندي. نزلا یعنی ضیافتا میلمستیا ده. نزلا والنزل ما یحیئ للناظر والضعیف، هغه چې میلمله سړی څه تیاری کوي د مخکې نه، ښه تیاری کوي، نو څه تیاری کوي د سړي عزت نه وي. نه ضیافتن و کرامتن، میلمستیام ده او عزت هم دی، په عزت باندې ورکوي. ښه بما کانوا یعملون، د هغې عملونه په وجه چې دوی کول. وګوره عمل ضروري دی که نه. ښه واما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون. واما الذین فسقوا، کسان چې نافرمانی کړې ده، فمأواهم النار، زید ورتلو د هغې اور دی، د هغې ټکانه اور دی. ښه د هغې مخکې ټکانه جنتو، د دې جهنم دی. کلما ارادو، هر کله چې وغواړي هغې ان یخرجو منها، چې وځي د دې اور نه، اعیدو فیها، واپس به کړی شي په هغې کې. وقیل لهم، هغې ته به وویل شي ذوقوا عذاب النار الذي، اوسکې عذاب د هغې اور کنتم به تکذبون، چې تاسو هغه دروغجن ګڼم. د دویمې ډلې حال ذکر کړي، تخویف اخروي، د فاسقینو ټکانه. واما الذین فسقوا، را کسان چې کافر دي، د الله خبره نه مني. فاسق کامل درجه کې مراد دی. عصوا ولم یتوبوا، خرجوا عن الایمان الى الکفر، قرطبي وي ایمان پرېږي کفر ته ورولېدلي. فمأواهم النار، نو کورونه د هغې ټکانې د هغې د پناه اخیستو ځای د هغې په آخرت کې هغه اور دی. مقامهم فیها فمساکنهم التي یاوون الیها فی الآخرة النار. طبري وي کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، هر کله چې دی اراده ولري د دې خبرې چې وضو د دې نه، د وتو د دې نه، نو اعیدوا فیها، واپس به کړی شي په دې کې، واپس به ومنډلی شي په دې کې. سمرقندي وي جهنم چې کله جوش وي که نه، نه دی به دروازو ته بره به روولي، اور چې کله لمبه وي غړامبړ سره دی به بره راشي، نه دی به وی چې یاره بس مونږ جوړ وتو والی یو. فتلقاهم الخضرن، بیا به ول هغه چوکیداران لتې متې ورکړي، په سټکونو به یې ووي، په لوړ نه کته به یې روو، نه د هغې ویښته بیا وغورځېږي. الله دې موږ وساتي. امام قرطبي وی اذا دفعهم لهب النار الى اعلاها، کله چې هغه لمبې د اور د لاندې نه دي په بره وولي داسې که نه، نو رد الى موضعهم فیها، خپل ته به واپس روویشتي شي. ځکه چې دوی به د تمه پیدا شي چې بس دغه د باډ لړم جوړ ده ورنه. سورة الحج کې وایي چې کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، 22 آیت. هر کله چې دی اراده ولري چې اوځي د دې نه، د دې غم نه، د دې ټینشن نه اوځي، اعیدوا فیها، واپس به کړي شي جهنم ته. فضیل بن عیاض به والله ان الایدی لموثقه، قسم په الله لاسونه به تړلی شوي، و ان الارجل لمقیده، او خپې به قید وي جهنم کې. و ان اللهو لیرفعهم والملائکة تقمعهم، لمبې به دي پورته کړي، ملائک به لاندې روولي، ملائک به په سټکو کته ووایي. والملائکة تقمعهم، لاس خپې به یې تړلي، برکته به ځي. وقیل لهم، او به ویلی شي دې کافرانو ته، دې جهنمیانو ته، چوکیداران به د جهنم وي. قرطبي وي یا به الله ووایي دې ته ذوقوا عذاب النار، خوندوالی د عذاب د اور نه، الذي کنتم به تکذبون، هغه اور چې تاسو هغه دروغجن ګڼم. دا الله مشرکانو له تیار کړی دی، تاسو دا نه منو. تاسو ته نبي به وایي چې دنیا کې آخرت کې الله اور تیار کړی کافرو له، تاسو دا نه منو. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، اعدت للكافرين کنتم به تکذبون،
تاسو هغه مننه مړه دنیا کې هم د هغې نه انکار کوم. دلته کنتم به ویلی دی، سود سبا کې وی کنتم بها، سمرقندی وی ور دلته کنتم به، الته کنتم بها، الته تانیث ته لانه اراد به النار وهي مؤنثه، الته ور مراد دی الته کې سبا کې، اور النار مؤنث دی. دلته کې مذکر لفظ ذکر ورو چې مراد عذاب دی، عذاب دلته عذاب ته نسبت ته، عذاب مذکر دی. ها سمرقندی دا نقطه لیکلی. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم خامخا سکو بمونږ دیتا من العذاب الادنى د نږدې عذاب نه، دون العذاب الاکبر مخکې د لوی عذاب نه، لعلهم يرجعون دې دپاره چې دی وګرځي واپس د ګناهونو نه. دویمه ډلې حال ذکر کېږي، کافرانو حال. قریشو دپاره تنبیهي عذاب خبره کوي. ولنذيقنهم من العذاب الادنى خامخا سکو مونږ دیتا اړوکې عذاب. دې کې بیا امام طبری لګي چې دې کې اختلاف د مفسرینو بلا اقوال ذکر کی پن دنیا کې بل لا په مصیبتونو راولي، په انفسو کې، په اموالو کې بیماری او یو سبل سره د بدر عذاب پر راغې، لوګه پر اعلی قحط راغې، په دې باندې ټول لیکي. نبی او دې کې وی چې بهتر خبره به دې کې دادا دنیا کې چې ست تکالیف دې راغلي ټول مراد دي. کولګه پر راغلي دا قتل کړي شوی دي، مصیبتونه پر راغلي دا ټول عذاب ادنا چې الله دې کافر ولا ورکړل دي. قحطونه پر راغلي دي کار سدي سمرقندی ودا غ مصیبتونه دي، اول قتل والجوع وهو المصيبات والقتل والجوع. ها اس شپږ اقوال دي په دې کې ها چې قحط په دې باندې راغی یا بدر کې والی شو یا دنیوي تکالیف یا حدود فرایض علی یا عذاب قبر دی، او روایت مطابق یا قتل ولغه. قشیری وی چې وقیل عذاب القبر وفيه نظر، دا قول کمزور دی. ولې چې ته د دنیوي والے نبی داغه نه عذاب دنیوي دي، قبر کې سړی دنیا کې او برزخ کې، هغه بس آخرت ته تللی دی. خو څوک وی چې نه هغه دون العذاب الاکبر، دا عذاب الادنى نه یوازې دنیوي نه مراد دا هغه آخرت د عذاب نه مخ یو دی، موږ عذابونه ورکو که دلته دی که برزخ کې دی. آخرت هغه سزا خو د قبر نه علاوه ده، خو به دې سکی نو ټیک ده، به دې کې سر هغه نشته بیا. خو بیا لعلهم يرجعون سره ټسل لازم لکه خیال هم دی دا اړو کې عذاب دی اوسکی دې دپاره چې دی بیا واپس شي، توبه به وکاږي، غټ عذاب نه وبچ شي یو تفسیر مطابق. بلکې دا وی چې نه غټ عذاب هم په دې لوی راشي، وړو باندې وړو کې عذاب پرې راشي نه مړه به شي، نسو په دې کې پاتې شي، نه هغې بیا توبه وباسي. پاتې شي به توبه وکړي، پاتې پولي نه دي او ګوره بل خو ویلړ عذاب یې وساکه که نه. بهر کې دواړه تفاسیر مفسرینو لیکلي دي. امام رازی لیکي یعنی قبل عذاب الاخرت دی، عذاب د آخرت نه مخکې موږ به دې د دنیا عذاب سکو. خو دنیا عذاب چې کم دی هغه د آخرت د عذاب غونته نه دی، دا ډېر کمزور دی. د دنیا دا شدید او مدید نه وي، شدید سخت نه وي او مدید اوږد نه وي. ځکه دا خو لږ ورځو پس دی به مړ شي نه بس بېغمه به شي که نه، سړی ناجوړه دی مړ شي نه بس ختم که نه. خو آخرت عذاب چې کم دی هغه داسې نه دی، هغه ډېر سخت او ډېر اوږد دی، نه ختمېدو والا دی کافر دپاره. دون العذاب الاکبر علاوه د هغې غټ عذاب نه، د هغې نه علاوه د هغې لوی عذاب نه به علاوه دې ته به موږ واړه عذابونه وررسو. هغه لوی عذاب نه مراد عذاب د اور دی، که چې دې توبه ونه باسله نه عذاب د اور به قیامت پر رسېږي. طبري سمرقندي وایي عذاب الادنى نه مراد عذاب القبر، سمرقندي نه مراد اغسته. ويقال قرطبي وی اس اختلاف نشته په دې کې چې عذاب اکبر نه عذاب د جهنم مراد دی. حجافر بن محمد داوی چې انه خروج المهدی بالسيف، چې دا مهدی په توري سر روزي وي هغه مراد دی. او ادنا نه مراد دا چې قیمتونو بروخیږي، تروړه بجې بروخیږي، دا به مونږ اتانې لراولو هغه شفا له سوته وخته. لعلهم يرجعون دې دپاره چې دی واپس شي. دا غټ عذاب نه ولا مخکې واړه عذابونه ورکو، تنبیه دپاره ورکو، دې دپاره چې دی ویښ شي.
دې دپاره چې دوی واپس شي ویتوبو بتعذیبهم عذاب الادنا او د هغه لوکي عذاب په وجه د هغې باندې دوی ویښ شي او دوی توبه وکړي د هغه لوکي عذاب د وجې ویښ شي ښه چېرې دا مونږ پسې اخته یو طبري دا تفسیر کړی ابن مسعود نے ابن جوزی نقل کی لعل من بقی منهم یتوب دې دپاره چې کوم باقي کافر د دینه پاتې دي هغې توبه وکاږي او هغې سم شي چې وګوره پلان کې خو ابو طالب خو کافر لړه که نه پلان کې کافر لړه دا توبه وکړه اراده ولري امام قرطبي وي د واپس کېدو لعلهم یرجعون وسمیت اراده الرجوع رجوعا اراده د رجوع ته رجوع وي لکه څنګه چې د اراده د قیام ته قیام ویلی شوي اذا قمتم من الصلاة کله چې تاسو اراده وکړئ مانځه ته ودرېدو ومن نظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون ومن نظلم سوک لوی ظالم دی او لوی ظالم سوک دی ته معلوم دی نه نشته لوی ظالم ممن دا هغه چا نه ذکر بآیات ربه چې بیان کړی شي هغه ته آیاتونه د خپل رب ددن لوی ظالم نشته آیتونو ته بیان شي نصیحت ورکړي شي نسو ثم اعرض عنها بیا دې د هغې نه مخ واړوي قرآن ووري بیا پې عمل نه کیې دا ډېر لوی ظالم دی الله وایي انا من المجرمین یقینا موږ د داسې مجرمان نه چې قرآن ووري نصیحت پې واخلي درس وکړي عمل پې نه کوي د داسې مجرمان نه څه منتقمون بدله اخیستونکي یو دی به رسیده کم وي د دویمې فرقې حال ښه په طریقه د زجر او د ما قبل عذاب سبب تا د بیانې چې دا مخکې عذاب دی سکی که نه دا جهنم ته ځي او هلته همیشه دی که نه او هلته کې وال ټکول خوري او دا اړوکي عذاب او دا لوی عذاب سکی د دې وجې څه دي دا هسې بېس الله پاک دا خلک داسې وخي را وخي نه ماړه الله ظالم خو نه دی د رسول د تذکیر و نصیحت نه پس عذاب لازمي راځي ښه ومن ازلم سوک دلوی ظالم قرطبی ویلا احد ازلم نفس لنفسه او لوی ظالم نشتره دغه کس نه په خپل ځان باندې ظلم کوونکی ښه ممن ذکر بآیات ربه دا هغه چا نه چې هغه نصیحتونه ورکړي شي وعد ورکړي شي د خپل رب په آیتونو باندې په قرآن باندې هغه ورته ښکاره کړی شي بیان ورته وکړی شي خو ورته واضح کړی شي د هغې نه پس دی دا پرېږدي انکار وکړي د هغې نه مخ واړوي بلکل یېرې کړي ابن کثیر وي ښه ثم بعد ذلك تركها وجحدها واعرض عنها وتناساها كانه لا يعرفها گویا که دې وړو دا قرآن پیژني نه داسې شاکي ښه قرآن به بالکل نه پرېږدي یاد وساته ګوره سزا یې ډېره سخته ده قتاده به وی چې رحمه الله ایاکم والاعراض عن ذکر الله تاسو ته وایم ځان د الله د ذکر نه د قرآن نه د مخ اړول نه ګردان بچ کوئ ځکه چې چا دې نه مخ اړول هغه دوکه شوی دی او غټه دوکه یې خوړلی ده او غټه ګناه یې کړې ده واعوذ شد العوذ وعزم من اعظم او غټه ګناه ته شوی ده لوی ظالم د هغه نشته ثم اعرض عنها بیا دې مخ واړوي د هغې نه د هغې ټول نه مخ واړوي نصیحت د هغې نه وانلي بلکې تکبر وکړي ایمان په هغې رونړي تفکر ونه کړي په هغې کې ښه تفصیل درته شوی دی او دی نه سمیږي دی لړ شي مجرمانو په شانتي شي د جرم ارتکاب وکړي انا من المجرمین یقینا موږ داسې مجرمان چې دا جرم کوي نصیحت ورکړي د الله په خبره کار نه دغه په واضح کار نه دا جرم د کړی دی داسې مجرم نه منتقمون موږ انتقام اخیستونکي یو بدل اخیستونکي یو دله موږ سزا ورکو چې تا د قرآن نه ولې مخ اړو تا ولې دې تکذیب کوم امام راضي چې کله ګوره دی له هغې وړوکي عذاب پیدا ورنه کړه که نه د هغې نه دې سم نه شولو نه موږ به دی له عذاب اکبر بیا ورکو نه دا خو د هغې ازلم کار دی که نه فکیف ممن کان ازلم من کل ظالم دا هر ظالم نه چې هغه بره ازلمي وي د هغه به څه حال امام بیضابي وي چا به دې نه مراد اصحاب القدر دي چې هغې وي د شر نسبت بل چا ته کوي خیر نسبت الله ته کوي د شر نسبت بل چا ته کوي چا وایي دا کفار مکه دي مونږ به عام یې ولګوه هر سړی چې قرآن نه مخ اړوي همدغسې دی سانتقمو ممن فعل ذلك شد الانتقام ابن کثیر وي سخت انتقام بل هم د هغه چا نه چې دا کار کوي ښه رستنو ګوره انما یؤمنو یقین ایمان لري بآیاتنا زمونږ په آیتونو
الذین کسان اذا ذکروا بها چې کله نصیحت ورکړي شي هغې ته په دې باندې خروا سجدا هغې ورپرېږدي سجده کوونکي عاجزي کوونکي وسبحوا تسبیح وایي بحمد ربهم د خپل رب د حمد سره وهم لا یستکبرون او حال دی چې دوی لوی نه کوي تتجافا په ډډه وي په لرې وي بیرته وي جنوبهم د هغې اړخونه املاګانې شاګانې عن المضاجع د بسترونه بیړونه کټونونه یدعون ربهم بلی خپل رب خوفا وطمعا یره کوونکي او تمه کوونکي وي داغه د عذاب نیریږي او د رحمت تمې وي ومما رزقناهم باید هغه نه چې موږ دوی له ورکړي وي ينفقون خرج کړي د الله په لار کې فلا تعلم نفس نه دي معلومې سوی نفس ته ما اخفي لهم حقیقت د هغې چې پټ ساتلی شوي دي لپاره من قرة اعین یخوای د سترګو جزاء بما کانوا یعملون دا بدله د هغه عملونو چې دوی کول افمن کان مؤمنا آیا هغه څوک چې مؤمن وي کمن کان فاسقا پشان داغه چا چې نافرمان وي نه یو شان نه لا یستوون دواړه برابر نشي کېدی اما الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي فلهم شته د هغې دپاره جنات المأوی جنتونه د اوسېدلو نزلا تیاره مېلمستیا ده بما کانوا یعملون په سبب د هغې عملونو چې دوی کول واما الذین فسقوا کسان چې نافرمانی یې کړې ده فمأواهم النار ځای د ورتلو د هغې اور دی کلما ارادو هر کله چې وغواړي دي ان یخرجوا منها چې وځي د هغې نه وعیدو فیها واپس به کړی شي په هغې کې وقیل لهم هغې ته به وویل شي ذوقوا عذاب النار الذي اوسکې عذاب د هغې اور کنتم به تکذبون چې تاسو هغه عذاب دروغجن ګڼو ونذیقنهم خامخا سکو موږ دې ته من العذاب الادنی د نږدې عذاب نه دون العذاب الاکبر مخکې د لوی عذاب نه لعلهم یرجعون دې لپاره چې دوی واپس شي د ګناهونو نه ومن ازلم سوک لوی ظالم دی او نشته لوی ظالم ممن داغه چانا ذکر بآیات ربه چې بیان کړي شي هغه آیاتونه د خپل رب ثم اعرض عنها بیا دې د هغې نه مخ واړي عمل پرې نه کوي انا من المجرمین یقین موږ د داسې مجرمانو نه منتقمون بدله اخیستونکي یو